زما ډیر قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو د الله خاص بندگان مؤمنان مسلمانان بندگان چې دي دا وی کوم صفاتونه الله ذکر کړی دي په سورۃ فرقان کې دا غینا لس صفاتونه مخکې ذکر شوي دي تیر جمعه لسم نمبر صفت هغه مون ذکر کړو الله رب العزت فرمای والذین لا یشهدون الزور د الله خاص بندگان خلق دي چې ارادتن د ګناه مجلس کې شرکت نه کوي یا بعض مفسرین ذکر کوي چې دوی په دروغ گواہی نه کوي بعض مفسرین دې معنی دا ذکر کړی دا چې دروغ نه وای د الله خاص بندگان هغه دي چې دروغ نه وای په دروغ گواہی نه کوي غلط مجلسونو ته ارادتن نه ورځي کوم مجالس کې چې الله نافرمانی کیږي دغه ته ارادتن ورځي نه حضرت مجاهد رحم الله فرمای چې دا ټنګ ټکور زینو ته کوم کې چې غړاګانی کیږي کوم کې چې ډول سورنا ده داسې مجلسونو د دینه ورځي دې نظام مراد دی بهرحال نننې جمعه الله رب العزت فرمای چې اذا مروا باللغو مروا کراما ارادتن هونه ورځي او کا پدغه د ګناه په مجلسونو په خوا باندې تیریږي نو غیر ارادي تور باندې داسې مجلس کې ګډون نه کوي غیر ارادي تور لغوا کم ته چې فضول ویل کېږي فضول مجلسونو کې ناستا فضول مجلسونو کې ګډون دا نه کوي داغې نه ډډه کوي په شرافت باندې داغې نه تیریږي حسن بصری رحمه الله ذکر کړی دی وی لغوا هر هغه کار ته ویل کېږي هر هغه قول او فعل ته ویل کېږي چې انسان په د الله د عبادت نه منش د الله د ذکر نه په انسان محروم شي دې ته څه ویل کېږي دې ته لغو او فضول کار ویل کېږي د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خادم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ داغه متعلق احادیث مبارکو کې راځي او پیرا یو مجلس تیرې ده هغه مجلس د الله د نافرمانه او پای کې د الله نافرمانی کېدله حضرت عبدالله بن مسعود نه پاغه باندې په عزت سره او په شرافت سره تیر شو او التیسار نشو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله دې تذکرہ وکړه نو وی فرمایل د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه متعلق چې دا په عزت سره سارو ماقام تیر کړ او د قران مجید دا آیات د دې مصداق وګرځیدو چې د الله نیکان بندگان خلق د ګناه په مجلسونو کې شرکت نه کوي چې کله په خوا تیریږي په عزت سره او خاموشه سره یشته تیر شي علماء کرام فرمای چې د دینه دا خبره ثابتېږي بعض اوقاتو کې خلق لګیا دي ناس دي د الله نافرمانی کوي تاش کی لګیا دي یادارنګ کی لډو کی لګیا دي جواری کی لګیا دي د الله یو بل نافرمانی کوي ټنګ ټکور کې مبتلا دي په دې وخت کې ګناه کې اخته دي نو علماء کرام فرمایي چې دغه وخت کې که په د باندې اثر نه کوي واعظ او نصیحت د دمنه کول دغه وخت کې مزید د نقصان ذریعہ ګرځي نو دی په دغه وخت کې خاموشه سره په شرافت سره تیر شي منکې بینا نو کوته ته وې چې دا کار دی روان دی می کوا پاغه ټیم کې منکې نو شاید اغستا مخالفتو کی ساده خبره د غوږ کې نه دی
الټا نور د الله د نافرمانه سببونه ګرځي او چې کله اثر کوي داس یو با اثر انسان دی هغه ورشي هغه من کوي اته پته لګي زمانہ من کول دا فائدہ کوي ان شاء الله نو هغه بیا من کی خیر دی ډیر لوی عالم علامہ بدر الدین رحمه الله په خپل مشهور کتاب کې شپږ درجی ذکر کړی دي چې شیطان انسان لرا پشپګو خبرو کې او پشپګو درجو باندې دی گمراه کوي دې کوشش دای چې په یو نه یو درجه کې دې گیر کې او گمراه شي فرمای پای کې ټول لړمبه هغه شرک دی چې دې شیطان داسې عمل کوي چې د انسان په شرک کې مبتلا شي او دې شرک شروع کی او کله چې انسان په شرک کې مبتلا شي نو بیا د نور مسجد گمراه کول بیا ضرورت نشته قرآن مجید کې الله پاک فرمای ان الشرک لظلم عظیم شرک د ټول لوی ظلم دی بس شرک مبتلا شو الله دې موتا د شرک نه وساتي د الله ذات او د الله په صفاتو کې څوک شریک ګرځول دا شرک دی الله دې موږ محفوظ وساتي الله بدر الدین رحمه الله فرمای دویم کہ بالفرض دې د شرک نه بچ شو د الله په فضل سره پر رحم سره کرم سره د انسان د شرک نه الله بچ کو بیا دې کو شیطان کوشش دویم کوي چې دې په بدعاتو کې مبتلا کی بدعات داسې عمل بدعت عمل ته ویل کیږي شریعت کې داغه څه گنجائش نشته شریعت دې ذکر کړي او ما او تا عمل کو او هغه ته وایو چې دا شریعت ته یا دا ثواب کار دی ډیر اعمال داسې دي چې هغه مونږ کو شریعت کې نشته مونږ ته ثواب کار وایو مونږ ته دیني ثواب ګرځو دې ته بدعات وي دا من دې نزان بچ کول پکار سفیان ثوری رحمه الله ډیر لوی بزرگ دی هغه ذکر کوي د شیطان د ګناه نه زیات بدعات خوښتي او انسان اول په ګناه کې نه مبتلا کوي اول په بدعت کې مبتلا کوي چې هغه د دې دین وای او هغه دین نه ځکه د دین بیا د توبې توفیق نه ملایي چړې ګناه کوي دروغ وای د بده یو ورځ توبه باسي الله ما خو دروغ ویلو یا الله ما معاف کړي نه به دروغ نه بل یو ګناه کوي قتل کړي دې به ګناه توبه باسي ځکه دا ګناه کوي خو چونکه بدعت د ګناه نه ښکاري بدعت د دې کې کار وي د دین یو حصے ګرځي دوی دا ډېر ثواب کار کوي نو ثواب د کار نه توبه نه وباسي ښا و دې وجنه فرمایي چې بیا د انسان په بدعاتو کې مبتلا کی کبل فرض وي په بدعاتو کې مبتلا نشي نو دریم نمبر وي دا انسان په فسق او فجور کې مبتلا کی د ګناه په کارونو کې مبتلا کی ګناهونه چې کوم غټ دي قتل دي دروغ دي حسد دي کینه لا بغض دي تکبر دي په دې کې مبتلا کی دا غټ ګناهونه دي بدکاری دا په دې کې مبتلا کی وي که په دې دریم کې دی مبتلا نشي و شیطان بیا کوشش کوي چې دی په وړو ګناهونو کې صغیره ګناهونو کې بیا دی گیر کی په فرمای پنځم نمبر دا چې دی په مباح کارونو کې مبتلا کی که په وړو ګناهونو کې مبتلا نشي په مباح کارونو کې مبتلا کی مباح آیت ویل کیږي هغه د ثواب امید نه داس یو کار چې باغی باندې ثواب نه ملاوي دی پای کېشته مبتلا شي هغه ثواب کار نه او دی پای کې مبتلا شي دا چې دی سره د وخت خراب شي ثواب شته نه وخت خراب شو د الله دا ذکر نه د الله د عبادت نه د رب د یادورو نه د دین وته وخت خراب شي په دې کې مبتلا کی او بیا پنځم شپږم نمبر علامہ بدر الدین رحمه الله فرمای کدا غم نه کنا دی په مباح کارونو کې مبتلا نه کی دی په نیکه کارونو کې په نیکه کې لګي
خو بیا اهم کار پریدي غیر اهم طرف ته پای کې مبتلا شي. لکه مثلا دی وخت کې عمل دی د جمعې مانځه تیارې دی، څه شی دی؟ د مانځه تیارې دی، یا خطبه ده د جمعې خطبه ده او دا اورېدل لازمي دي واجب دي، او په دغه دوران کې سړی ودرېږي په نفلو باندې، دا نفل دا سنت هم پکار دي، په سنت ودرېږي که نه، دا سنت هم د ثواب کار دی. خو دې وخت کې اهم څه شی دی؟ دا کم نصیحت چې د کېږي دا واوره، دا کومه خطبه چې اوري ویل کېږي دې ته غوږ کېښودل واجب او لازمي دي، دې ته غوږ کېږدل. دقه رنګې په معاشره کې بیا داسې انسان هغه اهم کار پرېږدي او غیر اهم طرف ته رجوع کی، شیطان بیا په دې کې اشته مبتلا کی. مثلا په ده باندې زکات فرض دی او دې زکات پرېږدي، دې نور څه د نیکۍ کارونه کوي په پیسو باندې. مثلا دې به جومات جوړ کړي په پیسو، یاره پیسې را سري دي، هلکه اول زکات ورکړه بیا وروسته جومات او مدرسه جوړوه. یا د په حق په ذمه باندې زکات فرض دی او دې په لارې دوسري پخوي، ویره دا د ثواب کار کو، هغه هم د ثواب کار دی، خو په تا باندې دې وخت کې لازمي څه شی دی؟ زکات ادا کول. نو دا د شیطان بله حربه ده چې دې په دې کې مبتلا کوي. نو نیکان خلک د دې نه ځان ساتي. محترم الله رب العزت چې کوم 11 نمبر صفت د مؤمنانو ذکر کړی وي هغه دا دی: وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. چې کله دوی د ګناه په کار باندې یو مجلس باندې تېرېدل کوي، دوی د هغې نه په شرافت سره په ښه سړیتوب باندې تېر شي، پای کې ګډون نه کوي. علماء کرام فرمایي دا غیر ارادي شرکت یادوي. ارادتن هم دی د ګناه کار نه ورځي، غلط مجلس نه ځي، غلطه د ګناه مجلسون لا د غیبت زیاده، د ټنګ ټکور زیاده، د الله نافرمانۍ والا زیاده، ارادتن هم نه ورځي او غیر ارادي طور هم نه ورځي. بیا الله رب کوم 12 نمبر صفت د مؤمنانو ذکر کړی دی، فرمایي: والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. دویمه خبره چې کومه ذکر کوي وی دا انسانان د الله نیکان بندگان د هغې 12 نمبر صفت دی چې کله د الله کلام دا بیانېږي دته نصیحت کېږي، نصیحت ته غوږ دي، پای عمل کوي، د ړندو د کڼو په شان دی، پای باندې نه تېرېږي. ځان یې ړوند او کوڼ نه جوړ کړی، په یو غوږ یې واوري په بل یې وباسي، داسې نه وي، بلکې هغې ته غوږ هم کېږي، هغې ته غوږ کېږي او عمل کولو اراده وکړي، نیت وکړي. ما او تا چې کله بیان واورو الټه صحیح چې موږ ته قرآن بیانېږي، د جمعې بیان وشي، د جنازې بیان وشي، نو موږ څه وایو؟ یاره استاد جي نن بیا پته نه لګي څوک یادوي، نن یې پلانکي یادوي، نن استاد جي د کوره غوسه راغلی او کور یې جګړه کړې وه، دومره غوسه و پته نه لګي چې دا ولې چا ولې روټۍ نه وه راوړې که. هلکه دا په دې نه ته دا سوچ وکړه د یې ماته ووي، د یې ماته ووي چې زه ځان د سړي زوی کم، زه ځان سم کم. الله د نیکانو بندګانو 12 صفات ذکر شو، ما او تا نن سوچ وکړو تقریبا څه پاسې یوه میاشت شوه د الله نیکانو بندګانو یو صفت بیانېږي. ما او تا لږ شان د خپل ګریوان کې سوچ وکړو، ما په دې 11 صفاتو کې کم صفت په خپل ځان کې راوست. ما الټه مونږ چې جومات ته وځو، مونږ په جومات د امام پسې خبرې شروع، دا زموږ کار دی. محترم الله رب العزت تاسو هغه نیکان خلک جوړ کړي چې د بل مسلمان هغه رانه محفوظ وي، هغه رانه زما د ژبې نه، زما د لاس نه، زما د وینا نه، زما د عمل نه بل مسلمان په عزت کې محفوظ وي. زموږ کوشش دی چې بل مسلمان بې عزته کړو، بل مسلمان ودردو، بل غم ورکړو، بل تکلیف کې مبتلا کړو. زموږ غوڼ کوشش دا دی. مونږ چې سهار راپاسو په دې سوچ کړو چې یاره د پلانکي به څنګه د خوشحالۍ دا ژوند تېروي، د سکون دا ژوند تېروي، دا سکونونه څنګه ختم کړو. په الله قسم دغه بعضې خبرې صحیح دا ډېر د درد خبرې. خبره د یو ماشوم ما ته وي، ما د دې محلې ماشوم ښه د بل ځای نه، ما ته وي بېګانۍ شپه مونږه غونډه شپه زما مور په مصله تېره کړې،
غونډه شپه مونږ کره کاڼي خلکو کاڼي راایسته چې زما مور غونډه شپه په مصله تېره کړې ده ولې کور کې به نارینه نه او غریب به بار وکړه مونږ دومره بېحسه انسانان دومره بېحسه انسانان چې زناوره مخ ته ښیي د انسان نه د بعضې انسان نه په الله قسم زناور ته ښیي مونږ دومره بېحسه شو چې مونږ نه کور کې زنانه په کور کې محفوظ نه دي په چار دیوارۍ کې محفوظ نه دي لکه احساس پکار دی ځان کې انسانیت پیدا کول پکار دی د انسانانو د نیکانو خلقو کو پرېږده د انسانانو صفت مو ځان کې پیدا کړ په الله قسم دام د نجات دپاره کافي ده چې ما ورته عزم دا وکړو زه په خپل هم ځان سم کم خپل بچې هم سم کم دارنګې خپل ماحول هم سم کم ځان ته ګیر چاپېره کم بدعمله خلک دی قرآن جار خلک دی د هغوی سره زموږ تعلق ختم شي زما محلې ته چې یو سړی راځي د خپلې محلې کس به نه وي بېشکه د خپلې به نه وي چې د بل ځای نه راځي خو زما د محلې د چا سره بې تعلق یې که نه د چا خواله به راځي ځکه به زما د محلې د کور نه د ګاونډ نه خبرې که نه د دې وجې نه خپل تعلق هم د ښو خلکو سره جوړ کړو د غلطو خلکو سره تعلق د بېدینه خلکو د پاش خلکو نه د ګناهګارو خلکو د تعلق نه ځان وساتو چې کوم هغه د نستوڼي ماري د هغه مثال د لړم او د ماري د داسې خلکو سره تعلق نه ساتو که نن د بل بېزتي کوي سبا به هم ستا بېزتي کوي دا خبره یاد ساته الله رب دې موږ تاسو نیکان کړي الله رب دې زموږ د خویندو د میندو د هغوی حفاظت نصیبه کړي الله رب دې د هغه مسلمانانو وروڼو چې کوم بهر دي یا الله ته د هغوی حفاظت نصیبه کړي د هغوی د کورونو د عزتونو د هغوی حفاظت نصیبه کړي الله دې په دې خبرو باندې عمل لا نصیبه کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین